علیکم کتونکو تاسو ټولو ته په خپل پروګرام پرمیسي پریکټس کې په خیر راغلی وایم. تاسو چرته داسې کچ ماشومان چې هغې له موریانې پی ورکوي داسې ماشومان هم چرته کتلي به وي چې هغې له د الټو دپاره د مختلفو دوايانو موږ استعمال کوو. نو زه به نن تاسو ته وایم په داسې کچو ماشومانو کې چې کله موږ د الټو دپاره مختلفې دوايانې استعمالو نو بعضې دوايانې داسې دي چې هغه زموږ د داسې کچو ماشومانو په مسلز باندې خاص طور پر د هغوی د سټ په مسلز او د سر په مسلز باندې داسې یو د ساید افیکټ کوي چې د هغوی د سټ مسلز د شاته طرف ته کنټریکټ شي او د دې په نتیجه کې د ماشوم د خاص کر د داسې کچو ماشومانو د پیسکونکو ماشومانو د هغوی سر شاته طرف ته کږیږي. نو زه به نن تاسو ته د دغې کنډیشن په باره کې ذکر کوم. دې کنډیشن ته اکیوټ ډیسټونیا وایي او دا یو ساید افیکټ دی د داسې دوايانو کوم چې موږ د الټو دپاره استعمالو. دې ته انټي سایکاټکس وایي او بعضې کورونو کې خلک د ماشومانو د الټو دپاره مختلفې دوايانې لکه میټاکلوفراماید، پروکلوروپیرازین او فرومیتازین په داسې نومونو باندې دا دوايانې اویلیبل دي په فارمیسو کې دا ورکوي. نو کوشش کوئ چې د داسې دوايانو په ورکولو کې ډیر زیات احتیاط کوئ، نه صرف د دوی د ډوز په باره کې بلکې د دوی د ټایم په باره کې چې تاسو دا څومره دوراني له ورکوئ، ځکه چې دا ساید افیکټ په داسې کچو ماشومانو کې ډیر زیات راپېښیږي او په نتیجه کې د معمولی اوورډوز د وجې نه او یا د زیات دوراني زیات ټایم دپاره د ورکولو د وجې نه دا ساید افیکټ په ماشومانو کې راشي. دې ساید افیکټ ته اکیوټ ډیسټونیا یا د سر یا د مسل کنټریکټ کېدل وایي چې په نتیجه کې د کچو ماشومانو خاص طور پر د پیسکلو والا ماشومانو مسلز دا کنټریکټ شي او د دوی سر چې کوم دی دا بیا د زیات وخت لپاره شاته طرف ته کوږي. نو بیا دا ډېر د پریشانۍ خبره وي ټول کور والا. نو کوشش کوئ که تاسو په دې دوايانو کې یو هم دوايي د خپلو ماشومانو لپاره د الټو لپاره استعمالوئ نو پکار ده چې تاسو د ټول هدایات د ډاکټر او د فارماسیست دا معلوم وي چې دا به موږ څنګه استعمالو، خاص کر د دې ډوز تاسو ته پته وي او د دې دوراني هم تاسو ته پته وي چې موږ څونه وخت له پکار ده. ښه خبره دا ده چې په ماشومانو کې د الټو لپاره یو سیف او الټرنیټیو ورکړی شي چې موږ د دې ساید افیکټ نه د ماشومانو لپاره بچ شو. دا نننی انفارمیشن تاسو د خپل ملګرو سره او دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم پته ولګي چې اکیوټ ډیسټونیا څه شی دی او دا د کومو دوايانو د وجې نه کېږي. انشاءالله په بل ویډیو کې به بیا تاسو لپاره داسې معلومات راوړم. دا د هغه وخت پورې نو په لوی الله سپارم.